يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ألف ألف مرة وبعدد كل ذرة. والحديث رواه الإمام المبجل أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من جامعه الصحيح. قابل صد احترام صدر مجلس، پدې مبارک و عظیم الشان اجتماع کې تشریف فرما ډېر معزز و محترم علماء کرام او طلبه عظام، بالخصوص په سټیج باندې چې کوم تشریف فرما مشران دي، شیخ الحدیث حضرت مولانا طاهر صاحب حقانی دامت برکاتهم العالیہ، جناب مولانا عاصم صاحب، جناب مولانا حنیف صاحب، او زمون د دې ټول خیبر پختونخوا خطیب فضیلت الشیخ خطیب عبدالخطیب جناب حضرت مولانا قاری اکرام الحق صاحب دامت برکاتهم العالیہ ومد الله ذلهم العالیہ علینا. د دې ټولو او بیا د دې مخامخ مجمع مخې ته زه خپل سعادت کړم چې د اسلام په رڼا کې یو څو خبرې عرض کړم. الله تعالی دې دغه خبرې زما دپاره او ستاسو دپاره د دنیا او د آخرت کامیابي وګرځوي. دلته مخې ته بنیادي د جلسې چې کوم عنوان دی هغه د ختم نبوت عنوان دی. د ختم نبوت په حوالې سره علماو خبرې وکړې، نورو جلسو کې هم کېږي، خو زه دا عرض کوم چې د ختم نبوت څه تقاضي دي. د ختم نبوت یو اهمه تقاضا دا ده چې د مسلمانانو خپل منځ کې اتحاد وي، او د ختم نبوت د عقیدې د تحفظ تقاضا دا ده چې د پاکستان په دغه اسمبلی کې سینټ کې علماء حق ناس وي. ځکه چې د ختم نبوت فتنه خلاف فتنه چې کله راوچته شوه، غلام محمد قادیانی چې په 1908 کې مردار شو، نو د دا فتنه په علمي رنګ کې راوچته کړه. دا ذهن کې ساتئ. ګورئ، دې غلام محمد قادیانی ته جواب عموما علماو کړی دی، عوامو نه دی کړی. د دې کتاب دی روحانی خزائن چې اصل کې د شیطانی خزائن 6 جلده کې، او سیرت مهدی لیکلی دی او نور لیکلی دی. په هغې کې چې کم د غول غوشان خوړلی دي او کم ناروای ویلی دي، خو هغې په داسې انداز کې پیش کړي دي چې هغې نه عوام مرعوبه کېږي. لکه ګندګي دې په پریډ کې واچوله، د پاسه دې پې قلایي ولګوله، او په داسې انداز کې دې پیش که خلکو ته چې دا یو کیک دی، دا مټایي ده، او منځ کې هغې ګندګي. نو غلام محمد قادیاني دا چل کړی و. نو د ده د دغې خبرو د بربنډولو دپاره او د ده د دغې اعتراضاتو د جواباتو دپاره په میدان کې د ټولو د مخکې څوک وو؟ تاسو ماته ووایئ، علما. پاکستان کې چې کله زموږ د مملکت خداداد پاکستان جوړ شو، نو دې خطرناکې فتنې چې د کینسر نه زیاته خطرناکه ده، د خپلو پنجو خښولو یې پوره کوشش کړی دی. د پاکستان اول وزیر خارجه دا یو نام نهاد خطرناک پیټي بند قادیانی و چې ظفر الله خان یې نوم، او دو پوره دا کوشش کړی چې دا پاکستان اغوا کو، د قادیانانو سټیټ تی جوړ کو. دغه علما را پاسېد او د قادیانیت د خطرناکه فتنې په ځای باندې ودروله، په ټپو یې کېنوله او ګوډه یې کړه، په خپو باندې شله کړه.
تر دې چې الفضل ما شهد به الاعداء چې دشمن په خپله دا ګواهي ورکړه چې پاکستان کې علما وي نو زموږ د خپې د کېښودو ځای نشته. چنانچې د دې ملعونینو موجوده مشر چې دی مرزا مسرور لعن الله علیه چې کله د جرمني انګریزانو په غیږ کې ناستي کله د انګلستان په غیږ کې ناستي او یو بدنامې زمانه انسان دی هغه نه چا تپوس وکړه چې پاکستان کې ستاسو خدوخال کیفیت څه دی جواب کې ورته وایي دا خبره په ریکارډ ده او تاسو هم کتلي چې پاکستان کې تر څو پورې علمای د زموږ ځای په پاکستان کې نشي جوړېدی. دا د دې واضح دلیل دی چې د دې خطرناکې فتنې کو مقابله کوي نو علما به کوي. او د ټولو نه غټ دلیل چې په 1974 کې د پاکستان په پارلیمنت کې د ټولو ممبرانو په نسبت باندې اتفاقی چې دا کفار وګرځولی شو زنادقه وګرځولی شو اقلیت د خطرناک فتنه وګرځولی شوه دا په جدوجهد د مفتي محمود صاحب سره او د علماو د یو غټ ټیم په ذریعه سره عوام هم په دې علماو پسې روان دغه عوام د دې علماو مټې وي دغه عوام د دې علماو لاس او خپې وو د دې طاقت و نو د دې هغه دعاګانې ورسره د دې جدوجهد او شاته زور او د علمای کلمې حق ایستلو او هغه 1974 کې قادیانان خلاف د علماو چې یو کامیابه مناظره وکړه چې دا مناظره 15 ورځې جاری وه مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه علامه یوسف بنوري صاحب رحمت الله علیه امام الشهدا حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمت الله علیه او دا غین علاوه شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثماني صاحب اطال الله بقاه بخیر وعافیه او نور شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه او د نورو مکاتب فکر او علما هم رايوځې شو او د دې فتنې خلاف اوازې ولګوله او هغه مناظره مکمل شوه په 4 جلدو کې مناظره صرف چاپ شوې ده عام طور ملاویږي زموږ د مردان ختم نبوت دفتر کې مشته او هغه تمام مناظره رویدات موجود دی چې دغه علماو په جدوجهد سره چې کوم دی قادیانیان الله پاک په دې پاکستان کې ذلیل کړو او دې اقلیت قرار شو او د دې په پاکستان کې د یو انچې ځای پاتې نشو نه حق پاتې شو دا د چا په برکت د علماو په برکت نو دا علما په اسمبلی کې نه وي نو د عوامو کار نه و چې دې قادیانان چې دې کافران کړي وي یا قادیانان د پاکستان نه خارج کړي وي د عوامو دا کار نه د عوامو خو د په ظاهري صورت دونه دوکه شوي وی کله چې د بټو په دور کې میرزا ناصر چې د قادیانانو ملعونینو مشر په دغه وخت کې هغه د خپل جبې سره او دستار سره داخل شو او هغه دوکې سره داخل شو نو د پارلیمنت ټول اراکین وی چې وروره دا سړی به څنګه کافر ثابتو دا خو ځان له غټ پټکې والی دی غټه ګیرې ده غټه جبې ده او د مخ نه لوشنې موشنې مې ډېرې مګلې د مخ نه نورانیت خیجیه دې سړي ته به څنګه کافر وایو خو مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه دا د علم غر د علم جبل د تقوا غر شاته د علامه یوسف بنوري صاحب هغه علم او تقوا شاته ورپسې د حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحم الله علم او تقوا شاته ورپسې د دغه نور علماو هغه جدوجهد دعاګانې او جړاګانې او الله ته هغه جړا هغې رنګ روړ او قادیانان په دغه اسمبلی کې کافران شو دا د علماو کار دی د دې نه دا خبره ثابتېږي چې که تاسو د ختم نبوت ته د اهمترین عقیدې تحفظ غواړئ اسمبلی ته خپل علما ولېږئ ولې دا ته د زړه نه وایم زه ستاسو د حلقې نه یم او نه مې داسې په پاټو کې داسې ایسي اغوستي دي لیکن دا زه تاسو سره علی وجه البصیرت وایم چې علما تر څو پورې په دې اسمبلو کې نو ستا د ختم نبوت د عقیدې تحفظ وي قسم په الله کو دا علما د دغه اسمبلی نه راووتو نو نه به دی پاکستان کې د عقیدې د ختم نبوت تحفظ پاتې شي نه به د ناموس رسالت د عقیدې تحفظ پاتې شي نه به دی د لورو د خور په سر لوپټه پاتې شي نه به د نوجوان په سترګو کې حیا پاتې شي نه به د پاکستان کمانا کیا لا اله الا الله والا مطلب پاتې شي د پاکستان باندې د تمامي دنیا نه دا زور دی
چې دا سیکولر ملک جوړ کړي. ډېر ملکونه داسې دي چې هغو د علماو هغه مشري ونه منله، علما یې رسته کړو. نن هلته صرف د اسلام نوم پاتې دی. په خدای یقین وکړئ، زه یو اسلامي ملک ته لاړم، هلته په مدرسو پابندي ده. زموږ د پاکستان علماو د وفاق یو شاخ کولو کړی، د وفاق په طرز کتابونه پړاو، او مدرسې چې کولو کړی وه په غلا یې کولو کړی وه، ښکاره به ورته طالبان نشي تللی. په یو تجارتي بلډینګ کې دننه مدرسه هغه علماو کولو کړی وه، پاکستان علماو، څه د هندوستان علماو. او د هغې مدرسې د پاسې د مدرسې بورډ نشو لګولی، دا جرم و. د هغې د پاسې د یو تجارتي کمپنۍ بورډ لګولی و. هغو ما ته وویل چې د سهار نه ماسپښین پورې پکې د جینکو د طالباتو سیکشن چلیږي، او د هغې نه پس چې د هغې چوټي وشي د مازدیګر نه ماسخوتنه پورې پکې د هلکانو سیکشن چلیږي، تر دورې پورې مدرسه وه. او وی کومې جینکۍ چې د مدرسې ته راځي په پرده کې راځي، خو هغو د دوه نه سوا درې نشي راتلی، کو درې رالی حکومت یې ټینګوي. او هغو نه چې تپوس هم کېږي په لار کې شرطې والا یا نور څوک، نو دوی ورته وایي چې مونږ دلته بزنس دپاره راځو، دلته د جاب دپاره راځو، مدرسو سره زمونږ کار نشته. نو بیا یو جینۍ مدرسې ته داخلیږي، نو چې په ګنټه نیمه کې کلاس ډک شي، نو بیا ورته اساتذه چې دي په لوډ سپیکر باندې سبق ښیي، هغې چې لاړ شي بیا په دویم ټایم کې د هلکانو شپ شروع شي، او بیا څه سبقونه پکې د دورې چې سیوا شي، د شپې 2 بجې پکې پیریډونه وي، په داسې انداز چې د چا پې شک رانه شي. او موږ ته خو چې مخې ته 100 او 200 طالبان ناست نه وي، نو د خولې خوند هم نه ماتېږي. هلته تاسو ته پته ده په یو کلاس کې څونه طالبان، ما ټول کلاسونه وکته، په ثانیه کې 2-3 طالبانو، او په ثالثه کې هم 2 طالبانو، او په خامسه کې هم 2-3 وو. په دوره کې 4 طالبانو کو 4.5 طالبانو، بس داسې طالبانو. دا د هغه مدرسې حال د ملک ټیټ اسلامي چې دي پکې مسلمانان، لیکن د علماو او مشري تسلیم نه کړه، هغې رسته کړه، نو د اسلام پکې دا حال شو. او د تمامي دنیا څونه فحاشۍ چې دي هغه ملک کې موجود دي، او د تمامي دنیا نه د فحش کارونو دپاره د یورپ نه خلک راځي، او هلته فحاشي کې ستا په د اسلامي ملک کې ولې د علماو مشري نشته. خدای قرآن ته وګورئ. زه د علماو ته ویم، زه د طالبانو ته ویم، زه د عوامو ته ویم چې د اسمبلۍ ته صحیح علمای حق ولېږي. دا خبره ډېره پوچه خبره ده. دا د مخالفینو یو زبردست شیطاني وار دی. وی دا د اسلام آباد دپاره زور د اسلام دپاره نه دی. بیوقوفه په دې ظاهري اوازونو باندې ګورې ځان مه دوکه کوه، او دا ته چې کوم اواز لګې دام د کفر د طرف نه ستا په ذهن کې اچولې شوي دی. په خدای یقین وکړئ چې دا علما تاسو بیا ستاسو علاقه کې شیخ قاسم صاحب رحمه الله حفظه الله غونته شخصیت، الله دې ولا په ژوند کې برکت واچي. داسې خلک خو په سونو کلونو کې میلاویږي، دا خو به ډېر غټ بېغیرتوب یا چې د بل ځای سړی راځي او هغه هم بدنامې زمانه وي، هغه هم یو بدتمیزه وي، هغه هم یو خرابې خولې والی، د هغه کردار د زیرو نه مخکته په ماینس کې رواني، هغه ستا په علاقه کامیابیږي. او امام الاولیاء، امام الصلحاء چې د هغه مخ ته ګورې نورانیت چې پکې، هغه ستا په علاقه ناکامیږي. نو دا به ډېر د بېغیرتوب خبرې وي ستاسو دپاره، او که نه تاسو راته ووایئ، زه خبره نه کوم، ای به که نه به دا بېغیرتوب ستاسو په ځان برداشت دی، ووایئ تاسو. دا مولانا قاسم صاحب دا نشي کولی چې دا پټي تاسو له 100 زرو کې، او دا لارې د 100 زرو کې، خو کم از کم تاسو پښتانه غیرتي خلک یې، ستاسو د غیرت دا تقاضا ده چې دا شخصیت خامخا پاس کړي او دې اسمبلۍ ته ولېږي. او صرف د اوس دپاره نه، د بیا دپاره چې بل څوک دې علاقې ته په کږه سترګه باندې د سره ونه ګوري، او دا وایي چې دې علاقې باندې زمونږ بری نشي حاصلېدی. یا ساتئ زمونږ دا پښتانه مخلص نو دا ډېر سادهګان نوې نوې نارې ورته ووایه، په دې تباه برباد کړي، غرق یې کړي. د دې وجه نه د نوې نوې فتنو شکار کېږي، خاص کر څونه چې زمونږ علاقې بره طرف ته ځي، قبایلو ته دا خو ډېر د زړه نه صفا او ساده خلک وي، لیکن نوې نارو پسې ښه رنګ وله ورکړی شي نارو ته، نو هغه نارې پسې جزان روان شي، وروسته د هغې نتیجه انتهایي غلطه وي. چنانچه موجوده فتنو کې زمونږ اکثر د قبایلو خلک په دغه فتنه کې گرفتار دي. لہذا دا تاسو ته درخواست کوم، او علی وجه البصیرت درته ویم، کو دا علما د دې اسمبلو نه پاسېدو، نو دا پاکستان باندې ملک پاتې نشي، نه به د سرحداتو حفاظت کېږي، نه به د دې دننه د خلکو حفاظت کېږي، نه د ختم نبوت د عقیدې حفاظت کېږي.
او نه به دې ګورې دا مدرسې دا کومې مدرسې چې په دې شکل کې موجود دي تاسو وګورئ ډېر اسلامي ملکونو کې ته داسې درس کولو کا الټه به اوچت کړی بیا به 10 کاله 15 کاله په جیل کې پروت دی دلته خو د علماو خوښه ده دلته مدرسه کولو کا ماشومانو ته سبق خوایي دلته هلته داسې نشي کولی دغه اسلامي ملکونو کې کو د مدرسې کولو کړی اوچتۍ دی بیا به دې پته هم نه لګي ټول عمر خپل بچی ته چې کوم دی اسلامي سبق نشي خولی قرآن ورته نشي خول شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی صاحب یو پیر عراق ته لاړو چې کله عراق ته لاړو نو هلته وي زه ډېرو غټو پروفیسرانو د یونیورسټو لیکچررانو سره ملو شم وی ډېر معلومات ورته خو یو داسې عالم سره ملو نشم چې هغه په دې پخوانۍ زمانې په طرز باندې دا علم حاصل کړي لکه څنګه چې د دارالعلوم شرګړ په مدرسه کې علم حاصلېږي یا نورو مدرسو کې علم حاصلېږي وی داسې طرز سره مې عالم ونه کړ وی ما د خپلو دوستانو او د مقامي خلکو نه تپوس وکړو ملګرو نه چې ما داسې یو عالم سره ملو کړي وی هغو راته وویل چې بغداد کې د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه چې کومه محله د اعظمیه هلته هغه پیدا شوی او قبر یې ملته دی وی د دې شاته یو عالم دی چې په پخوانۍ طرز باندې سبق ویلی نو حضرت فرمایي چې زه لاړم دغه ملاقات ته چې کېناستم او وخت کې زه نوجوان وم وی زه یې نه پېژندم ما نه تپوس وکړه د کوم ځای نه راغلی وی ما ورته پاکستان نه علمي خبرې شروع شوې وی ما ته وی چې تاسو څه پړاوئ وی ما ورته د خپلو کتابونو نومونه واغسته چې شرح تهذیب وایي نور انوار وایي اصول شاشي وایو چې کوم زموږ په مدرسو کې کتابونه لوستی شي وی تقریبا چې په جړا شو په چغه شو چې خدای قرآن ته وګوره دا کتابونه پرې نه دی ګورئ ځکه موږ دا کتابونه پرېښي دي نن په دغه علماو پسې زموږ سترګې ستړې شوې دا علما به موږ علمای ربانین به په خپلو سترګو باندې څنګه وینو نو دا تاسو ته درخواست کوم مسلمانانو وروڼو چې په دې خپله علاقه د علما خامخا کامیاب کې کامیابو به انشاءالله که نه او په دغه رز باندې زه چې د حضرت لپاره د اواز لګوم دا زه خپل د الله په نس د خلاصي ذریعه ګڼم په الله مې د قسم وګورئ نن چې زه دا خبره کوم چې حضرت کامیاب کړي حضرت مولانا قاسم صاحب په الله مې د قسمي دا زه خپله د کامیابۍ د آخرت ذریعه ګڼم دا زه عبادت او سعادت ګڼم پوه شوې نو دا واده وکړئ چې په کوم ورځ دغه انتخابات نه ټول به وله په تایید کې پاسې او که نه به پاسې څوک به پاسې او انتک کوشش وکوئ او د ادب په دایره کې څنګه چې په خپله فرمایي د بېادبو نه به ځان ساتو د بدتمیزو نه به ځان ساتو د سپکو خولې نه به ځان ساتو او د الله نه به دعاګانې کو چې انشاءالله فتح الله پاک حق له ورکړي نو ټول به داسې کوئ انشاءالله که نه زما په خیال چې نن د دې مجلس سره د ختم نبوت په حوالې سره عمده خبره مناسبه ده زه په دې خبرو باندې اکتفا کوم قاري صاحب دامت برکات هم تشریف فرما دی نور حضرات بم خبرې کوي نو انشاءالله هغه خبرې هم د زړه په غوږو باندې واورئ خو زما د عاجزانه درخواست هم د زړه په غوږو باندې واورئ او قبول یې کړئ د زړه نه انشاءالله په دې کې به زموږ ستاسو خیر یا په دې خبرو اکتفا کوم واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین